قدرمنو مسلمانانو سود ډیر سخت ګناه لري. د سود په متعلق ډیر روایتونه راغلي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانو ته د معراج سفر وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې کله زه هلته ولاړلم زما تېرېدل پر داسې خلکو باندې وسولو ما داسې خلک ولیدله چې غټ غټ نسونه یې وله دومره غټ غټ نسونه یې ولو لکه په دنیا کې چې انسانان په کورو کې وسیږي دومره غټ غټ نسونه یې وه د هغه نسو څخه به مارونه راوتله او برته به ورننوتله د لیرې ځای هغه مارونه ښکاره کېدله ما پوښتنه وکړه چې ای جبرائیل علیه الصلاة والسلام دا کم خلک دي دا څومره غټ غټ نسونه دي او دا څومره غټ غټ مارونه ښکاره کیږي نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا هغه بدنصیبه خلک دي هغه سود خورونکي خلک دي چې دوی په دنیا کې سود خواړي دوی په دنیا کې د سود کمایي کولې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو داسې نهر ولیدی چې په هغه کې دومره ګرمې اوبه بهېدلې هغه اوبه داسې ایښېدلې لکه په دیګ کښې اوبه ایښېږي او په هغه کې لس لس خلک ولاړ وله او د نهر پر کناره باندې دونه فرشتې ولې چې د هرې فرشتې په لاس کې د خاورې لوټ په لاس کې ولې چې کله د دې نهر څخه خلک به راوتله د فرشتې به پر دا سر وشتي هغه خلک به برته په نهر کې مشته بیا ما پوښتنه وکړه چې ای جبرائیله دا څومره په عذاب کې مبتلا دي دا څومره سختې اوبه دي دا کم خلک دي جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته فرمایي چې دا ستا د امت سودخوره خلک دي دا به ورځ در قیامت په دغه عذاب کې ایاذن الله من ذلک بل روایت کې راځي عطا خراسانی رحمه الله روایت کوي چې حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د سود 2 درجې دي در ټولو کښنۍ درجه دا ده لکه څنګه چې نعوذ بالله من ذلک لکه څنګه چې مسلمان د خپل مور سره زنا وکړي د سود 1 درهم هغه د 10 زناو څخه بدتره دی الله جل جلاله د قیامت په ورځ به حکم وکړي چې ولاړ سي کوم باذن الله تاسو د خپل قبرو سره ولاړ سي ټول ښه خلک او بد خلک به ولاړ سي لیکن سودخوره د لیونی او د پاگل طرح به دی ولاړیږي برته به وزاریږي صحیح طریقه سره به دی نسي درېدلی حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د قرآن کریم در ټول اخرنی آیات سره نازل سو هغه د سود په باره کې و دغه څخه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصال مبارک وسو او په هغه آیات کې د سود پوره وضاحت زموږ مخ ته نه دی راغلی لہذا تاسو د سود او د سود مشابه د شان څخه خپل ځانونه بچاو کړئ د هر صغیره او د کبیره څخه ځان بچاو کړئ بل روایت راځي چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایي چې کوم بنده مؤمن مسلمان حرام مال وګټي بیا صدقه کې پر دې مال باندې دته اجر نه ملاويږي نعوذ بالله که څوک د سود مال د ثواب په نیت خیرات کې دا انسان د اسلام وواتي یعنی حرام شی باندې څوک په د ثواب نیت هم نه کوي محترمینو نن تاسو وینئ په دنیا کې چې سود څومره عام دی سب خلق نمونه ور بدل کړي دي کوي سود لیکن نمونه خلق ور بدل کړي دي نو الله جل جلاله دې
زموږ د نن معاشرې نوجوانان ته دې الله جل جلاله د حلال کمایي توفیق ورکړي چې د خپل د سود څخه ځان بچاو کړي او د خپل بچان خپل کور کشنیار باندې د سود مال نه وخوري او د سود صدقات او په سود زکاتونه په مسلمانانو په مؤمنانو په مجاهدینو او په نور مظلوم ولس باندې نه وخوري دا د سود پیسې الله جل جلاله دې زموږ ټول امت مسلمه ته د توفیق ورکړي چې ټول د سود څخه ځان بچاو کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين